درنو کتونکو اورېدونکو ته یې زړه د کومې نه سلام السلام علیکم. ملګرو نننۍ ویډیو مطلب دا دی، څو ورځې مو مخکې احتجاج کړی او دا زموږ د ټولې علاقې خلکو ته پاته دی، بالخصوص څومره هم کورمیول دي چې زموږ علاقې کې څه کله هم روډ منظوري وشي، ړنګول یې په هفتو په ورځو کې وي او جوړول یې بیا په کلونو هم نه کېږي او د هغه وجه نه بیا عوام ته مریضانو ته خلکو ته انتهایي زیات تکلیف وي. نو په دې سلسلې کې مو یو پرامن احتجاج ریکارډ کړی. د پرامن احتجاج نه بعد د کامیاب مذاکراتو نه بعد احتجاج مو ختم کړل. موږ سره کوم زمیندار خلکو د هغو سره وزټ هم وکړل، هغوی مشکلات هم ولیدل او باقاعده په خپل علاقې کې چې کوم کور هغه هم راوړل. څو هغه بعد چې بیا خبرېدلو بیا اف آی آر کې کټ شوی. نو مو حکومت ته دا یایو مخکې یو کوم پښتو کې متل کېږي چې بچی ونه ژړي مور شیدې نه ورکوي، خو کله هم چې بچی وژړي مور شیدې ورکوي، خو مور هېڅ کله هم نه کوي چې د بچي ژړا په وجه باندې د بچي خوله بند کړي یا د بچي لاسونه پښې وتړي چې راته ژاړه مه. د بچي خولې بندونې سره د بچي تړنې سره هغه د بچي چې کوم ضرورت دی هغه نه پوره کېږي یا د بچي چې کوم شور دی هغه نه کمیږي. مو حکومت یو صحیح مثال دا د عوام دی. عوام څه کله خپل ضرورت دپاره چیغې کوي، عوام څه کله خپل جایز مطالبې دپاره احتجاج کوي، یو هغه شور کوي، د هغه حل دا نه دی چې ته هغه نه اف آی آر وکړي، د هغه حل دا هم نه چې هغه ته دباو کړي، د هغه حل دا هم نه چې ته هغه جیل ته واچوي، د هغه حل دا هم نه چې ته د هغه خولې د بندونې کوشش وکړې یا د هغه د پښو او د لاسونو تړنې د کوشش وکړې. شاید د هغه د خولې بندونې به ته کوشش وکړې، شاید د هغه د لاسونو تړنې به ته کوشش وکړې، خو د هغه د فکر تړلو هغه ته نشي کولی. هغه چې کوم فکر لري، هغه کوم کوشش کوي، هغه ته نشي ودرولی. نو موږ حکومت ته ته په کوم احتجاج باندې اف آی آر کټ کوي او دا اف آی آر کټ کول خو د دغو مسالو حل هم نه دی. اول زه دا یم چې کوم وخت تیلشیرزي ته کوم 24 کیلومتر روډ شوی دی 54 کروړ چې هغه د نزګیر وخت کې هغه کینسل شولو د ډپارټمنټ او د ټیکادار د عدم توجه یا د ټیکادار د غیر سنجیدګي واجې نه هغه روډ کینسل شول. دې ذمهوار به څوک وي؟ که هغه خلک سبا راپوڅېدلو سره بجای د دې چې د دې روډ 2017 نه 2020 پورې پوره کول او 2022 پورې پوره نه کړو د هغه روپۍ یو یې واپس کړلې، هغه خلک به د احتجاج حق نه لري. د کوم زموږ د علاقې چې چېرته هم روډونه دي چې په کلونو کلونو ړنګ شي د جوړېږي نه، ته چې احتجاج مه کوه، دا خلک به د احتجاج حق نه لري. په 2009 کې موږ خلک بې کوره شوي دي، په 2014 2015 کې دو واپسي شوي دي، په 2017 کې دو رجسټریشن شوي دي، 2022 راغلل هغو ته د ړنګو کورونې موازی نه میلیږي. ته چې دا خلک د احتجاج مه کوي. په اپریشنونو کې، په زلزلو کې، په سختو بارانونو کې د خلکو نقصانونه شوي دي، 1100 کیسونه ډي سي آفس کې پراته دي او خلکو ته موازی نه میلیږي. ته چې دا خلک د احتجاج مه کوي. د سرکاري هر یوه محکمه کرپشن کوي، هر یو کار غیر معیاري کوي، هر یو کار د عوام د فایدې په ځای د عوام ته په ذماتو نه جوړېږي، هر یو کار کې کرپشن کېږي. ته چې عوام د دې خلاف مه راپاڅېږي، عوام د دې خلاف احتجاج مه کوي. احتجاج کې ته اف آی آر کوي. د کورمې ټول عوام غواړي چې زموږ علاقې کې منشیات ختم شي، بوډر د ختم شي، چارج د ختم شي، دې د اډې د ختم شي، نه ختمېږي، ورځ په ورځ زیاتېږي. ته چې عوام د احتجاج مه کوي، ولې چې عوام احتجاج کوي ته اف آی آر کټ کوي. د ټولو ورکورم والا دا ډیمانډ کوي چې په بګن کې کوم ټراما سنټر دی هغه د جوړ کړي شي. هر یو منسټر چې د هغه ټراما سنټر افتتاح کوي هغه ته چوک سټاپ اویلیبل نه کړي، هغه ته کوم سهولتونه د هغه اویلیبل نه کړي. ته چې دا خلک د احتجاج مه کوي. د پړشینور چې کوم هسپتال دی هغه اپګریډ شوی دی، اوس پرې افتتاحګانې ریسي په فیسبوک باندې هغه اپګریډ کېږي نه. هغه مو ټول خلک چې د پړشینور د کوم ایرپورټ دی هغه د بحال کړی شي. مو ټول خلکو دا ډیمانډ دی چې د سادې کوم تحصیل ټي ایچ کیو هسپتال دی اپګریډ دی، دا اپګریډ کړی شي، هغه ته د سهولتونه ورکړلی شي، هغه اپګریډ کېږي نه. ته چې عوام د احتجاج مه کوي، ولې چې احتجاج کوي ته چې زه اف آی آر کټ کوم. نو که په دغو اف آی آر کټ کونې سره دا مسالې حل کېږي نو ټولو ناوال زه ردي. که جیلو تاګو سره دا مسله حل کېږي نو ټولو ناوال زه تیار یم جیل ته به درځم او انشاءالله په څو ورځو کې په خپله به جیل ته درځم. ما خپل ملګرو ته ورته تاګ ضرورت دی نو شوال به زه ځم. خو که دغ سره مسله حل کېږي، که بیا دغ سره مسله نه حل کېږي نو موږ حکومت ته د ډي پي او ته د انتظامیه ته چې که بیا دغو سره مسله نه حل کېږي دا خلک د احتجاج حق لري،
دا جمهوري حق لري دا ته نه ونخیستلی شي او نه ته دا دباو کولی شي او نه ته دا روبستنې باندې دا نه شي چې دا د ما روي دا د احتجاج ما کوي یعنې د کور مې ټولو ځوانانو ته زه دا ته که زه جیل نه تېروم زه سخته نه تېروم ته نه راپاڅېږې زه نه راپاڅېږم ما ورته د علاقې خبره نه کوو نه ما ورته علاقې نه ښیي موږ زنانه وتلی نه شي نه هغه جیل ته تللی شي نه هغه آواز وشي حق دی موږ تاسو موږ د خلاف راپاڅو او نن که چې زه نن زه دې شي باندې دباو شم نن زه ډار شم سبا به ته ډارېږې نن که زه جیل ته لاړ نه شم سبا به ته نڅې نن که زه دې خلاف راپا نه شم سبا به ته نه راپاڅېږې نن به اول ورته زه جیل ته شم بیا زه خپلو خلکو ته بیا تاسو سره شم نن به اول پیار زه برداشت کوم بیا به نور ملګرو ته بیا تاسو برداشت کوم حکومت ته مو دی چې روان وخت کې به انشاءالله دې خلاف مو پر امن احتجاج به لارې کډ کړو د خپلې علاقې ټول ځوانان د سادۍ نه پیدل پړ چنار ته بسو چې د ما د علاقې کومې مسئلې دي دا ته حل موږ د جیل ته اچو خو دا ته حل که ته حل نه کوې نمبر بای نمبر به دغو ټولو مسالو دپاره چې د کور مې څومره هم دي راپاڅېږو بیا احتجاج بیا کوو که د روډ بلکونې ضرورت شي روډ بیا بلکو که د دندې ضرورت شي دنده بیا کوو ډېره مننه خوشحاله باد